بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نو مخکې سبق کې دا خبره موږ وکړله چې امر دا زموږ په نسبت باندې یعنی د احناف په نسبت باندې صرف د وجوب د پر راځي او د نور معنو احتمال لري خو لکه موجب چې نه دا د دې امر وجوب دی او د نور په نسبت باندې لکه څوک چې د نور د پر راځي څوک چې د اباحت پر راځي ازمون باندې صرف د وجوب د پر راځي په خبره باندې دلایل چې دا پیش کړ یو دا چې لکه کم کسان ته چې مامورین بالامر دي مداغونه اختیار منتفی شوی دی او دا اختیار نفی کېدل اختیار منتفی کېدل دا دلیل لري خبره چې امر د پاره د وجوب راځي که امر د پاره د وجوب نه په کار دار چې مامورینو د بګ اختیار وي. دویم نمبر دا ویل چې کم کسان چې مخالفت کوي یعنی کم کسان چې امر مطابق کار نه کوي هغه د وعید مستحق دي تارکین د وعید مستحق دي نو د وعید مستحق زګ دي چې لکه دا امر د پاره د وجوب راځي که امر د پاره د وجوب نه راتله نو دا تارکین به بیا د وعید مستحق بنو. او دریم نمبر منګه وی چې اجماع هم دلالت کوي په دې باندې او عقل هم په دې خبره باندې دلالت کوي چې امر د پاره د وجوب راځي ځکه چې اجماع په دې خبره دلالت کوي چې څوک هم چاته امر طلب کوي چانه څه فعل طلب کوي نو هغه طلب د پاره د وجوب کوي با دای د امر په ذریعہ باندې کوي نو دې دا معلومه شو چې امر راځي د پاره د وجوب که امر د وجوب د پاره نه راتله نو بیا وکړه چې هغه د امر په ذریعہ سره نه کوله بلکې په بل طریقې سره به کوله او اصل کې دا نفي د اشتراک ته یعنی د چې امر په ذریعہ سره اوسې طلب کوي نو دا اشتراک پکې منفي کوي چې لکه دې مطلب دا چې دا کار وکا په دې کې دا اختیار دا بني او عقل هم په دې تقاضا کوي چې لکه څنګه د هر فعل لپاره جدا جدا د خپل معنا لپاره وځ شوی دی لکه ماضی د خپل معنی لپاره حال د خپل مستقبل د خپل نو دغه شان د امر هم یو فعل دی او د دې هم یو خاص معنی په کار د واغ نه مگر وجوب ده. بیا دا ویل شول چې لکه عقل خو څوک چې دا خبره څوک چې عقلی دار چې لکه آقا ول غلام ته حکم وکړي چې دا کار وکړه هغه ونه کې نه د سزا مستحق وي نو د سزا د مستحق ځکه چې امر د پاره د وجوب راځي که امر د پاره د وجوب نه راتله نو د بر سزا مستحق نه و د دې نه دا خبره کوي کنه چې کله د امر ویل شي او د امر نه مراد چې دا وجوب وانه غستې شي حکم نو د دې بس حکمي لکه مطلب د امر نه مراد وجوب وانه غستې شي لکه د امر د معنا د امر نه د وجوب د معنا د حقیقت ته او چې کله امر ویل شي او د امر نه وجوب ولا معنا مراد وانه غستې شي بلکې اباحت ولا معنا دی وغستې شي یا د ندوب ولا معنا واغستې شي یا د ارشاد ولا معنا واغستې شي یا د تعجیز ولا معنا واغستې شي نو په دغه ټیم کې به موږ سوایو چې دا د امر حقیقي معنی ده او کدا د امر مجازي معنی ده خبره باندې پوه شئ لکه د امر حقیقي معنی وجوب دی و دی مطلب چې کله امر مطلق ذکر شي نو موږ چې امر د سره بار راځي وجوب خو چې کله په یو ځای کې امر مستعمل شو د وجوب د پاره نه د اباحت د پاره مستعمل شو د ندوب د پاره مستعمل شو یا د نور چې کوم چې د دې لپاره مستعمل شو نو په دغه ټیم کې موږ سوایو چې وس د امر نه د ندوب والا معنا غستل د امر نه د اباحت والا معنا غستل دا د دې امر حقيقي معنا ده او که مجازي معنا ده نو په دې کې اختلاف ده په دې خبره باندې پوه شئ. امام ابو اسحاق اصفراینی رحمت الله علیه رحمت الله علیه د یو طرف ته او دا نور اصولیین دا بل طرف ته دي نو دی وی کنه چې کله د امر نه د وجوب نه علاوه اباحت والا معنا واغستې شي او ندوب والا معنا واغستې شي نو موږ بوایو چې دا د حقیقت قاصره ده. حقیقت قاصره مطلب دا چې حقیقت قاصره دي ته وي چې په بعض بندلت کوي په بعض باندې کوي لکه مخکې دا خبره شوې ده چې وجوب دي ته ویل کېږي جواز الفعل او ترک حرامي چې فعل جایز او ترک سوي حرامي ندوب څه ته وي چې فعل هم جایز وي او ترک هم جایز وي خو ترک ته پکې سوي دا د جایز کېدو د فعل ته پکې دې ته پکې رجحان وي او اباحت ویل کېږي جواز فعل او ترک فعل پکې دواړه یو شان دي نو دی وی چې ګوره د امر د وجوب والا معنی کې دوه خبرې دي یو د جواز فعل او یو د ترک فعل نو دا جواز فعل دا په ندوب کې موجود دی او په اباحت کې موجود دی نو چې کله د یو سیز په بعض معنی باندې کوي او بعض باندې نه کوي نو دا حقیقت قاصره ده دا سره حقیقت قاصره
نو دی امام ابو اسحاق اصفهانی دې ته کتلی دي چې په یو جز باندې چونکې په ندب کې او په اباحت کې په دې کې د دې وجوب هغه یو جز موجود دی او یو جز پکې نه دی نو دا خو د دې حقیقت نه دی او حقیقت قاصره دی لکه پوه شو به باندې حقیقت قاصره به ان شاء الله ور سوره شي بیا دا کو او بعض وی چې نه دا چې دینه بدغه ټیم کې بدلینه دا بردي مجازي معنی حقيقي معنی بنئ ځکه حقيقي معنی د دې جواز فعل مع ترک فعل له چې فعل به جایزي او ترک به حرامي ترک به سوي حرامي او په دې اباحت کې او په ندب کې اگر چې دا یو سایډ مونږ لګيږي او دا بل بګینه مونږ لګيږي نو لفظ خپل معنی حقيقي نه متجاوز دی خپل معنی حقيقي نه وړېدل دی لفظ څنګه خپل معنی حقيقي نه وړي او په بل معنی کې استعمال شو نو هغه مجاز وي نو دا بدی د بیا مجاز وایي پوه شو به معنی نو چا چې لکه یو سایډ ته کتلی دي ناغه دا حقیقت قاصره ده او چا چې دی ډبل ته کې دوانو ته کتلی نه سوچ را سره مجاز ده په دې پوه شو دا وای بیا زما خبره کوم و ثم شرع المصنف بیا شروع وکړه المصنف رحمت الله علیه فی بیان بری خبره کې په بیان دی کې انه اذا لم يرد بالامر الوجوب کله چې اراده ونکړه چې د امر نه د وجوب فماذا حكمه نبي بداغي حکم سوي فقال فرمای واذا اريدت به الاباحه کله چې د امرنا اراده وکړل شي د اباحت یعنی امر ذکر شي او د امر نه مراد وجوب نه وي بلکې د امر نه اراده وکړل شي د اباحت او الندبه یا د ندب واذا اريدت بالامر الاباحه او الندب کله چې اراده وکړل شي د امر نه اباحت یا د ندب وعدل عن الوجوب او دا واوړي د وجوب نه نفحين اذن اختلف فيه په دغه وخت په دې کې سکل شوی فقيل ویل شوی انه حقيقه چې دا سره حقیقت ته لانه بعضه ذکر چې دا دې سره بعض معنی ده اي ان الامر حقيقه في الاباحه والندب ايضا يعني مطلب دا ده کله امر د اباحت په معنی کې مستعمل شو دا امر د ندب په معنی کې مستعمل شو نو دا بیا هم حقیقت پوي سبب بیا ولي لان كل واحد منهما بعض الوجوب ځکه هر واحد د دوانو نه د ندب او د اباحت دا بعض د وجوب نه وبعض الشيء يكون حقيقه قاصره او بعض شيء چې دا سوي حقیقت قاصره وي لان الوجوب ذکر وجوب ستوي عبارت ده عن جواز الفعل مع حرمه الترك شدي فعل جائز ده او ترک سره حرام ده والاباحه هي جواز الفعل او اباحه جواز فعل ده وي والندب او ندب هو جواز الفعل مع رجحانه چې جواز فعل او ترک پکې دوانه پکې خو په جواز فعل کې صحیح رجحان پکې نو چونکې په وجوب کې هم جواز فعل له او په اباحت کې هم جواز فعل له او په ندب کې هم جواز فعل له نو فيكون كل منهما نو شو هر واحد دینا مستعملا في بعض معنى الوجوب مستعمل په بعض زمانه د وجوب کې اند وجوب هغه بعض معنی پکې موجوده ده کنه وهو معنى الحقيقه القاصره او دا معنی د حقیقت قاصره وي التي هغه اريدت بلفظ الحقيقه چې اراده کړی په لفظ د حقیقت نه هو مختار فخر الاسلام او دا د علامه فخر الاسلام رحمت الله علیه مسلک ته هغه پوه شو به باندې تاسو به خبره باندې پوه شئ دا ابو اسحاق اصفهانی په دې بل مسله کې په دې کې نشته راخه په دې کې نشته ما تاسو ابو اسحاق اصفهانی مسلک دار او دا د علامه فخر الاسلام بزدوی رحمت الله مسلک ته دا بل چې نه دا ابو اسحاق اصفهانی امر د تکرار احتمال لري کنه لري نو بای کې دغه مسلک ته دغه دا بل وې موصوله ده بیا به وره وکیل او چا په کې ویل چې لا مطلب دا دی چې د دې نه ما دا لفظ چې کله امر چې کله د اباحت او د ندب د لپاره راشي نو دلته به دې حقيقي معنی باندې مراده بلکې سمانه مراده مجازي ولې لانه جاوز اصله ځکه دې د خپل اصل نه سکړل تجاوز کړل اي قيل ویل شوی انه ليس بحقيقه حينئذ چې کله د امرنا اباحت او ندب ولا معنی واغستل شو نو په دغه وخت به د حقیقت بنوي بل مجاز بلکې کما معنی به مجازي به ولې لانه قد جاوز اصله ځکه دې د خپل اصل نه سکړل او اصل استشاره چې هغه سره وجوب لان الوجوب ځکه وجوب څه دی هو جواز الفعل مع حرمه الترك چې فعل به جائز وي او حرمه الترك به سره هم وي یعنی جواز فعل لري بلکې سره ترک به پکې حرامي والاباحه اباحت جواز الفعل مع جواز الترك اباحت فعل هم جائز دی او ترک هم سره
جایز دی. ها والندب او ندب چې دی نو دا سره هو رجحان الفعل مع جواز الترک چې فعل کول چې راجح دي او ترک هم سره جایز دی. لکه پوه شوي نو فالحاصل حاصل لا شو ان من نظر الى الجنس الذي هو جواز الفعل فقط وجاء صرف جنس ته کتلی دي کنه چې جواز فعل له نو ظن انه مستعمل في بعض معناه ادا ګمان کړل چې د خپل بعض معنی حقيقي کې مستعمل له او په بعض کې نه له فيكون حقيقه قاصره. ومن نظر الى الجنس والفصل جميعا او چې جنس او فصل ځوانو ته کتلی مطلب ځوانو جزون ته کتلی لظن او چې ان كل منهما معاني متباينه چې د دې هر یو چې دا معنی متباين جدا جدا معنی دي زګه په دغه کې وجوب کې دوه خبرې جواز فعل مع حرمت ترک او په اباحت کې صرف جواز فعل حرمت ترک پکې نه او په د اباحت کې هم جواز فعل حرمت ترک پکې نه په ندوب کې هم د قشانتي نو دې کې هغه ټوټل معنی نه موجوده نو چې څوک دې د خیال کوي نو هغه چې دا فلا يكون الا مجازا. واما تحقيق ان هذا الاختلاف في لفظ الامر او في صيغ الامر فمذكور في التلوين بما لا مزيد عليه او دا خبره کول چیرې دا اختلاف دا په الف میم را پر امر پر الفاظو کې ده او کله مسمى دا امر کې ده چې کلو او اشربو او کاتبو دا امر دا صيغه دي په دې کې ده نو دا ان شاء الله په تلويح کې ذکر کړل شوی بما لا مزيد عليه یعنی د څه ذکر شوی چې بای نور لپاسه نه کیږي یله که پوه شو به معنی ها وز دا خبره کوي د دې نه اخوا دا ختم شو وز بل دا پک ده چې کله امر چې کنه امر یو کومنګ وی چې دې موجب یو موجب ده او یو محتمل ده موجب او محتمل په موجب او په محتمل کې فرق ده موجب دي ته وی کنه چې بس د دې دغه یقیني معنی او محتمل چې هغه احتمال لري نو موږ دا وایو په دې کې وز دا بل خبره کوي چې دا امر د تکرار احتمال لري او کنه لري امر د تکرار احتمال لري او کنه لري لکه ما ته وی کلو خورا نو بس دا یو پیر خوراک دی نه مطلب دی او کنه بار بار خوراک مطلب دی پوه شئ امر د تکرار احتمال لري او کنه لري تقاضا کوي او کنه کوي امر د تکرار احتمال لري او که امر د تکرار تقاضا کوي نو زمنګ په نسبت باندې زمنګ د امام د احناف په نسبت باندې امر نه د تکرار تقاضا کوي نه احتمال لري تقاضا څه ته وي چې لکه په غیر د نیت نه ثابت وي مقتضا چې بغیر دا نیت نه ثابت وي موجب او مقتضا حکم دا یو شی دی چې بغیر د نیت نه ثابت وي ته څه وي مقتضا او چې په نیت سره ثابت وي ته محتمل وي څه ورته وي محتمل ورته وي الهغه پوه شو به معنی ها نو زمونږ مسلک دا دی چې امر نه د امر نه تکرار تقاضا کوي نه څه کوي احتمال لري ویم قول بګه دغه د امام ابو اسحاق اصفهانی دی وی چې امر جنې نه دا نه د امر تقاضا چې کنه امر د تکرار تقاضا کوي امر د تکرار تقاضا کوي هغه پوه شو به معنی او دریم قول بګه بعض د اصحاب شافعی دی هغه وی چې امر د تکرار تقاضا خو نه کوي او احتمال لري تقاضا یو به نه لگا تقاضا څه ته و چې بغیر د نیت نه ثابت وي مطلب ما وی کلو نو دا امر کبدی کې ته نیت د تکرار کړو کنه کړي خو بس دا تقاضا ده پوه شو چې لکه امر نو تکرار به سره خامخای پوه شو به باندې ها نو زمنګ مسلک سره چې امر نه تکرار تقاضا کوي نه احتمال لري دوی مسلک پکې سره چې امر د تکرار تقاضا کوي چې تقاضا کوي جو احتمال خوده ده او دریم دا چې امر د تکرار تقاضا خو نه کوي وسه کوي احتمال لري او دا دریم قول جنن دا بګي امام شافعي رحمت الله علیه دا کړي او ځان لپاره په دلیل کوي چې ګوره اقرا ابن حابس رضی الله تعالی عنہ چې کله حج لازم شو کنه او پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته دا ویل شو چې تاسو باندې حج لازم تاسو بیت الله شریف حج کوئ نو اقرا ابن حابس اگر چې اهل زبانو خو په جواب باندې پویدو خو دا بیا تاسو کو د پیغمبر سلام نه علی عامنا هذا ام للابد یا رسول الله سپدی کال باندې لازم دی کنه هر کال باندې لازم دی نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام چپ شو بیا ورته رسول کما ویلې چار کال لازم بیا پتہ سو یقین نکو نو د طریقه د الله را چې دلته کې دی پیر صاحب تاسو کو دغه اقرا ابن حابس رضی الله عنه نو د سره د نه چې ال زبانو په خبره باندې پویدو خو امر د تکرار احتمال لرو نو ځکه د پیغمبر تاسو کو چې کدا خو هر کال لازمي نو بیا خو ګران شو پوه شو به نه نو موږ ولډاري په دغه ځای کې جواب ورکړه چې دا د سینه نه د چې دا جو تپوس کړه نه کنه د دې ته کتلی دي سبب ته کتلی دي شهره کدي ته ګورو چې لکه څنګه مونږ دی کنه د مونږ سبب بار بار کیږي چې مونږ مقرر کیږي نه کدي ته ګورو چې هر کال کې دغه ورځ هر کال چې نن راځي دغه ورځ
نو دا سبب چې دا مقرر کیږي نو د دې سره خو به دا امر هم مقرر کیږي کنه لکه څنګه چې په باندې د امر د وجې نه مونږ مقرر کیږي ځکه چې وخت راځي او دغه شان د حج لپاره وخت راځي نو کدی ته ګورو وخت نو وخت په کال کې بار راځي نو په کار راځي باندې باندې لازم شوی هر کال لازمي او کدی ته ګورو چې سبب د بیت الله شریف ته او بیت الله شریف خو یو ده نو دا خو نه مقرر کیږي نو دی ونه په ځین کې اشکال لګي نو ځکه ته پوښتنه کوم نو امر تکرار نه تقاضا کوي احتمال کوي په دې باندې بوس دلیل نه وي ان شاء الله وګورئ تاسو پوره ثم لما فرغ المصنف عن بيان الموجب وحكمه کله چې فارغ شو مصنف د بیان د موجب نه او د حکم د دینه نو اراده اراده وکړه ايبین چې بیان کی انه ان يحتمل التكرار او لا چې امر د تکرار احتمال لري او کنه لري فقال فرمای مصنف ولا يقتضي التكرار ولا يحتمله چې امر نه تکرار تقاضا کوي او نه احتمال لري اي لا يقتضي الامر باعتبار الوجوب چې تقاضا کوي امر په اعتبار د وجوب سره دسو التكرار د تکرار التكرار د تکرار کما ذهب الیه قوم لکه څنګه چې دې د کتل یو قوم او قوم نه څوک مراد ده ابو اسحاق اصفراینی او چې امر د تکرار څه کوي تقاضا کوي امر د تکرار تقاضا کوي ولا يحتمله او نه احتمال لري کما ذهب الیه الشافعي او لکه نه د احتمال لري لکه څنګه چې دا قول لچاره د امام شافعي ده یعنی اذا قيل مثلا صلوا وهي کله چې ویل چې صلوا کنه نو د دې معنی دا ده افعلوا الصلاه مره چې دا مونږ یو پیر وکي ولا يدل على التكرار عندنا اصلا اذن باندې تکرار نه وسته چې لکه د صلوا نه مراد یو پیر مونږ کول دي نو مونږ خو هر پیر په مونږ لازم دی ولې نو ورته جوابونه راو دي کنه دا ټول وذهب قوم او یو قوم دې ته تل لري چې ان موجب او قوم نسوک مراد دی لکه ابو اسحاق اصفراینی ان موجبه التکرار چې دې موجب سره تکرار ده ولی دلیل وایي ځان لپاره لانه لما نزل الامر بالحج کله چې الله تعالی نازل کو حکم په حج سره نو قال اقرا ابن حابس اقرا ابن حابس رضی الله تعالی عنہ فرمایل العامنا هذا یا رسول الله ام للابد اے الله رسول الله صلی الله علیه وسلم دا بری کله نه بل کلمه ففهم التکرار دا منګ په حالات نو خره په سواد کې په هغه ورځو کې منګ مدرسې چټیانو دا سبق مونږ ته زمونږ استاد ویلو بیا منګ تکرار کوو ساره مالي په موږ په دې غټ جماعت کې نه شو ما اوس کېات امنګ الګ لګل او دغه زمونږ یې کلی کې دا ګونګړي چي او لګل بیا فکر پښو موږ د ګونګړو پته منو شو ا سبق موږ شل پیری وي او هغه ګونګړو د کړهو فوجان راټینګ کړهو دا سبق زما غیات ده ففهم التكرار نو تکرار فهم شو مع انه كان من اهل اللسان سره د دینه چې د اهل اللسان یندې جبه والو خو لکه د بیا هم لکه دغه کو چې الیامنا هذا ثم لما علم د چې کله پته ولګي چې ان فی حرج عظیما چې کله پدې کو ډېر زیات لوی حرج ده نو اشکل علیه دا خبره بده باندې مشکله شو نو فسأل تاسو کو لکه پوښتنه به باندې او موږ ول جواب سور کو چې دې دا تاسو کړه نه دی وجه نه بلکې څومره چې افعال مکرر کیږي دا اسباب د وجه نه مکرر کیږي نه دې کا اسباب ته ګورم نو اسباب کو لکه سبب د دې وخت ته او وخت خو هر کار لږی نو ادا حج باندې هر کله لازم دی هر کله لازم دی خو وګرانه شي بیا الګه پوښوي دغه ځای پوره ده وذهب الشافعي وما دغه وذهب ځای پوره وذهب الشافعي او امام شافعي رحمه الله فرمای الى ان محتمله التکرار چې د دې امر خو د تکرار تقاضا نه کوي خو صحیح کوي احتمال لري ځکه دا ځان لپاره بدل کې سوې وګوره ماته چې اذرب چې ده کنه وای دا مختصر ده اطلب منك ضربنا اطلب منك ضربا یعنی زه طلب کوم استانه وهل نو اطلب منك ضربا نه ما بلکې زه سوې ما اضرب ما نو اطلب منك ضربا پرې کې دا ضربا مصدر راغله ده او مصدر چې کنه دا چې کله په اثبات کې راشي یعنی په مثبت کلمه کې راشي نو دا د تکرار احتمال لري عموم احتمال لري دا صحیح احتمال لري دا عموم لان دې بوله بیا جوابونه ورکوم الى ان محتمل تکرار لان اضرب مختصر من اطلب منك ضربا وهو نكره او پر اطلب منك ضربا کې دا ضربا نکره ده فاطلب منك ضربا سره ضربا بګنه کړه ده والنكره في الاثبات تخص او نکره چې کله په مثبت کې ذکر شي یعنی په کلمه مثبت کې نو دا خاص وي لكنها تحتمل العموم لیکن احتمال د عموم لري یعنی نکره چې کله په کلمه مثبت کې ذکر شي خاص وي لیکن دا غسل لري احتمال د عموم لري فيحمل عليه نو حمل کی برابرې باندې بقرینه تقترن بها فقرین سره چې مقترن به سره والفرق بين الموجب والمحتمل او په موجب کې چې موجب څه ته وي او محتمل څه ته وي ان الموجب يثبت بلا نيه چې موجب ثابتېږي بغیر نیت نه والمحتمل يثبت بالنيه او محتمل ثابتېږي په نیت سره ودلیلنا سياتي او دلیل به زمونږ زر د جراب شي ان شاء الله
پوه شو مې باندې سواء کان دا بجو ان شاء الله د بل دقیق خبره سره ده او په بل طریقه باندې هله یاد وشي